أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت صلی الله علیه وسلم رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د قتل کولو چې کم سازش کړی وو د یهودیانو یوې قبیلې بنو نذیر دغه ذکر روان وو. حضور فرمایي چې په تېره خطبه کې ما ویلي وو چې زه به د دې تفصیل بیانوم چې څنګه خدای پاک د هغوی منصوبه ناکامه کا کومه چې د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د وجلو لپاره هغوی جوړه کړې وه. دې باره کې لیکلی دي چې د وحي په ذریعه رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د دغه سازش نه خبر شوي وو او د دې تفصیل داسې بیان شوی دی چې عمرو بن جهاش چې کله بره ورسېدو پچت بره چې په رسول کریم صلی الله علیه و وسلم باندې کاڼې وغورځوي نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د وحي په ذریعه د یهودیانو د سازش نه خبر شو. هغوی زر د خپل ځای نه راپاڅېد، خپل ملګري هغوی ملته ناست پرېښود او داسې روان شو لکه هغوی ته څه کار راپېښ شو او ډېرې په تیزۍ هغوی واپس مدینې ته تشریف یوړو. د هغوی صحابه همداسې پوه شو چې لکه رسول کریم صلی الله علیه و وسلم څه کار لپاره تشریف وړی دی، خو چې څه وخت تېر شو نو هغوی ته فکر شو او هغوی د هغوی په تلاش کې راپاڅېده تلاش لپاره او په لاره کې هغوی ته یو تن میلاو شو چې د مدینې نه را روانو. صحابه د هغه نه د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم باره کې تپوس وکړو نو هغه ورته ووایي چې ما رسول کریم صلی الله علیه و وسلم لیدلی دی چې هغوی په مدینې کې داخلېده. نو صحابه فوراً مدینې ته هغوی له ورسېده او چې کله رسول کریم او بیا له رسول کریم صلی الله علیه و وسلم صحابه ته ووایي چې بنو نذیر څه سازش کړی وو او بل طرف ته لا یهودیانو یو بل سره مشوره کوله چې یهودي د مدینې نه راغلو او هغه خپل ملګري واورېده چې رسول کریم باره کې هغوی څه مشوره کوله نو هغه ووایي چې تاسو څه کول غواړئ نو هغه ووایي چې موږ دا غواړو چې موږ محمد صلی الله علیه و وسلم ووژنو او د هغوی صحابه ګرفتاره کړو. نو هغه تپوس وکړو چې محمد صلی الله علیه و وسلم چېرته دي نو هغوی ورته ووایي چې دا محمد صلی الله علیه و وسلم دی چې جوخت بل ځای کې ناست دی. نو د هغوی ملګري ورته ووایي چې ما خو هغوی لیدلي چې هغوی مدینې کې داخلېده. نو په دې خلک حیران پاتې شو او یو بل سیرت نګار دې باره کې لیکلي چې کله د نبي کریم صلی الله علیه و وسلم ته واپسې کې څه وخت تېر شو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفرمیل چې زمونږ دلته د ایسارېدو څه فایدې نشته، یقینا رسول کریم صلی الله علیه و وسلم له د خدای له طرفه څه حکم راغلی دی. نو هغوی ټول ته نه بیا چې روانېده نو د یهودیانو سردار هوی بن اخطب دا ووایي چې ابوالقاسم تادیه وکړه، مونږ خو د روټۍ تیاري کوله
او د دیت لپاره مشوره کوله او د روټۍ نه پس ته د هغوی چې کوم ضرورت هغه موږ پوره کول غوښتو او بیا چې صحابه د مدینې طرف ته واپس را روان وو نو هغوی ته یو تن میلاو شو نو هغوی ترې تپوس وکړو چې آیا ته رسول کریم صلی الله علیه و وسلم لیدلی دي نو هغه ورته وویل چې اوس زما هغوی سره ملاقات شوی د هغوی مدینې کې داخلېده صحابه چې هلته ورسېده نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم هلته ناست و حضرت ابوبکر ورته عرض وکړو چې یا رسول الله تاسو هلته نه راغلی او موږ اډو خبر نه شو هغوی ورته وفرمیل چې همت الیهود بالغدر بي چې یهودیانو ما سره د دوکې اراده کړې وه او بیا رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د خدا پاک د وحی مطابق هلته نظر تشریف یوړو صحابه او د هغوی ځکه دې باره کې څه ونه وی چې هغوی د خطرې په ضد کې نه وو د یهودیانو اصل هدف صرف د هغوی هستی وه نو ځکه هغوی مطمئن وو چې زما صحابه به صرف محفوظ و مامون بني بلکې هغوی به زما لټون لپاره زر روزم وی چې هغه وخت دا آیت هم نازل شوی چې یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم واتقوا الله وعلی الله فلیتوکل المؤمنون یا خلکو چې ایمان هم راوړی دی ځان باندې د خدای پاک نعمت یاد کوي چې کله یو قام په ښه اراده کړې وه چې ستاسو طرف ته به خپل د شر لاسونه اوږدوي خو خدای پاک د هغې لاسونه تاسو نه ودرول او خدای پاک نه ویرېږئ او پکار دا ده چې مؤمنان هم په خدای توکل لري حضرت مرزا بشیر احمد صاحب دې باره کې لیکلي دي چې یهودیانو په ظاهره د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم پر راتلو باندې د خوشحالۍ اظهار کړی و او دا یې وی چې تاسو تشریف کېږدئ موږ به اوس د خپلې برخې چې کومې پیسې دي هغه به درکړو نو هغوی سره د خپلو یو څو اصحابو د یو دیوال په سوري کې کېناسته او بنو نذیر د مشورې لپاره یو طرف ته شو او دا یې ظاهرول چې موږ د پیسو د بندوبست کولو لګیا یو خو د پیسو بندوبست کولو په ځای هغوی دا مشوره وکړه چې دا یو ډېره ښه موقع ده محمد صلی الله علیه و وسلم د دیوار سره د کور په سوري کې ناست دی نو یو تن که بل طرف نه په کور وخیږي او یو لوی کاڼی په هغوی باندې وغورځوي نو دوی به ووژني نعوذ بالله یهودیانو کې وته نو سلام بن مشکم هغه دغه تجویز مخالفت وکړو دا یو چې دا د غدارۍ خبره ده او د هغه لوز خلاف خبره ده چې کوم مونږ رسول کریم صلی الله علیه و وسلم سره کړی دی خو هغې خلکو نه منل او آخر امر بن حجاش نومې یو یهودي و هغه یو غټ کاڼی درون کاڼی واخیستو د کور د پاسه وختو او جوختو چې هغه به دا کاڼی لاندې غورځولی وی خو روایت کې دا راځي چې رسول کریم خدای پاک د یهودو د دغه بد ارادې نه د وحي په ذریعه خبر کړ هغوی زر هلته نه پاڅېده او راغله او داسې تادی کې هغې پاڅېده چې د هغوی اصحابو او د هغې اصحابو او یهودیانو هم دا وګڼل چې کیدای شي چې دوی څه د ضرورت په خیال پاڅېدلې وي نو هغوی په اطمینان ناست وو د هغوی انتظار یې کولو خو هغوی هلته نه پاڅېده رسول کریم اوس یې د مدینې ته هغوی تشریف یوړو صحابه لږ څه د هغوی انتظار وکړو خو چې کله هغوی واپس تشریف راونه وړو نو هغوی ناکلاره شو د خپل ځای نه راپاڅېده او د خدای د هغوی لټولو اخر په خپله مدینې ته ورسېده او نه پس رسول کریم صلی الله علیه و وسلم صحابه د یهودیانو د دغه خطرناکه سازش نه خبر کړ د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د تلو نه پس چې کوم تفصیل دی دې کې د یهودیانو رویې باره کې لیکلي دي چې یهودیان په خپل کړي باندې ډېر پیمانه وو او یو یهودي کنانه بن سویره یا سوریه دا وی چې تاسو خبر یې چې محمد صلی الله علیه و وسلم دلته نه ولې پاڅېده لاړ نو هغوی ورته چې قسم په خدای موږ ته خو معلومه نه ده که ته څه خبرې نه ووایه نو هغه وی چې قسم مې د تورات وی چې بېشکه زه
خبر يم چې محمد خبر کړی شو چې کوم تاسو اراده کړې وه کوم دغه سره د دوکا نو تاسو ځان نور په دوکې کې مه ساتئ قسم به خدای بېشک هغې د خدای پاک رسول دی او هغوی پاڅېدل هم دې دپاره وو چې هغوی ته د وحي په ذریعه وویلی شو چې تاسو د دوکې نه کار اخیستل غواړئ یقینا هغې هغه آخري نبي دی او تاسو دا غوښته چې آخري پیغمبر د هارون د نسل نه راشي خو خدای پاک دا وخت چې هغې دلته مبوس کړي بېشکه زموږ هغه کتابونه چې موږ په تورات کې لولو هغه نه دي بدل شوي هغې کې دا لیکلي شوي دي چې د هغه نبي پیدایش په مکې کې کېږي او هغه به یثرب یعنې مدینې ته هجرت کوي او د هغه چې کوم صفات په تورات کې بیان شوي دي نو هغه صرف په دې باندې صادق راځي او زه دا ګورم چې د جنگ جګړې نه بغیر به تاسو بل څه میلاو نه شي او تاسو به خپل اموال او خپل جایدادونه او خپل ماشومان به ځان پسې په جړا پرېږدئ او که تاسو زما خبره ومنله نو ستاسو شرف او ستاسو وقار به بګې پاتې شي او زما دو خبرې ومنئ ګینې په درېیمه خبره کې هېڅ ښېګڼه نشته او دا دو خبرې څه دي لومبی دا چې اسلام قبول کړي د محمد ملګری شي صلی الله علیه وسلم نو ستاسو اموال او ستاسو اولاد به محفوظه پاتې شي او تاسو به د هغې چې کوم اوچت مقام لرونکي ملګري دي هغې کې به تاسو شامل شي خپل کورونه به نه وباسلی کېږئ یهودیانو د کنانه بن سوریه د خبرې دا جواب ورکړو چې موږ تورات او د موسی لوز به نه پرېږدو کنانه وایي چې دویمه خبره چې تاسو انتظار وکړئ او زر به هغه تاسو له حکم درکړي چې تاسو زما د ښاره ووځئ او په دې به تاسو وایي چې ښه او بیا به هغه ستاسو وینه او ستاسو مال به ځان لپاره نه حلالوي او که یعنې ستاسو مال او ستاسو جایداد به تاسو لپاره پرېږدي که غواړئ نو پرېږدئ او که غواړئ نو خرڅ یې کوئ که غواړئ نو ځان سره یې کېږدئ نو وایي چې موږ دې لپاره تیار یو سلام بن مشکم وایي چې تاسو خلکو چې څه ووایئ نو زه په مجبورۍ تاسو سره په دې کې شریک شوی یم او هغه یعنې محمد صلی الله علیه وسلم به موږ ته پیغام رالیږي چې تاسو دغه علاقې نه وځئ او یا هوی دغه خبرې مخې ته سپسپې شونه کې نو سردار ته ووایي او ښه په خوشحالۍ دا چې د وطني به قبوله کې او د دغه ښار نه به وځئ نو په دې هوی ورته وایي چې زه به همداسې کوم او دې ځای نه به لاړ شم مدینې ته چې ورسېد رسول کریم صلی الله علیه وسلم نو هغوی د دغه سازشونو باره کې څه کاروي وفرمایله دې باره کې لیکلي دي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د یهودیانو د جلا وطنۍ حکم فرمایلی و خو هغوی هلته د راتلو نه انکار وکړو په اصل کې همدا لیکلي دي خو بیا وروسته د هغوی اراده بدله شوه او دوی د مقابلې اراده وکړه او د دې نور تفصیل دغه شان دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته ورسېده نو حضرت محمد بن مسلمه هغوی راوبلل هغوی چې راغله نو رسول کریم هغوی له حکم ورکړو چې د بنو نظیر یهودیانو له ورشه او هغوی ته ووایه چې زه رسول کریم صلی الله علیه وسلم ستاسو طرف ته سره د دغه پیغام را لېږلی یم چې تاسو د هغوی د دغه ښار نه وځئ محمد بن مسلمه بنو نظیر له ورغله او دا یې ورته ووایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو طرف ته یو پیغام را لېږلی دی هغه تاسو ته اورولو نه مخکې به زه تاسو یو خبره یادوم چې تاسو ټول ته نه خبره هم یې نو هغوی وایي چې څه خبره ده نو محمد بن مسلمه ورته ووایي چې زه تاسو له تورات واسطه در کوم او تپوس درنه کوم یعنې کوم کتاب چې خدای پاک موسی علیه السلام باندې نازل کړی و چې تاسو ته به یاد وي چې د اسلام نه مخکې یو ورځ ما تورات راوړی و تاسو له راغلی وم او تاسو وایي چې که روټۍ خوړل غواړئ زموږ به تا له روټۍ درکو که یهودي جوړېدل غواړئ تا به یهودي کو نو ما درته وایي چې که ته تاسو را باندې روټۍ وخوروئ نو زه به وخورم او که یهودي جوړېدو لپاره راته وایي نو دا ناممکنه ده او بیا تاسو ما ته روټۍ راکړه او دا هم تپوس وکړو چې تاسو ته یهودي مذهب ولې نه قبلوئ ولې نه قبلول غواړئ آیا ته د ابراهیمي دین لټئ او آیا ابو عامر راهب د دین ابراهیمي باندې نه دی روان او دغه
دین والا نبی به موږ له راتلونکي دی چې نشانه دی چې هغه به خوش مزاجه به وي او د حق دشمنان به ختموي او د هغه سترګې به سوربخنې وي او هغه به د یمن له طرفه راځي پوخ به سوري په سر به یې پټکې وي او په وجې روټۍ چې کومې ټوکړې هغه به هغې باندې به اکتفا کوي او د هغه د ویرس سره به توره زوړنده وي هغه به د حکمت او د دانایۍ خبرې کوي نو یهودیانو ورته وویل چې تا ټولې نشانې سمې ښودلې دي او موږ دا خبرې تا ته کړې وې خو دا علامتونه په دغه تن کې نشته یعنې محمد صلی الله علیه وسلم کې نو په دې محمد بن مسلمه ورته وویل چې کومه خبره زه تا ته یادول غواړم هغه همدا وه اوس دا پیغام مه اوره چې کوم رسول کریم تاسو له رالېږلی دی چې کومه معاهده تاسو سره شوې وه تاسو په دوکې هغه ختمه کړه امر بن جهاش په چت ختلی و او د کاڼي د غورځولو د سوچ یې کول او دې باره کې خدای پاک له طرفه خپل نبي خبردار کړی شو تاسو لوز مات کړی دی نو دا خبره چې هغوی واورېده نو سکته په هغوی باندې راغله او محمد بن مسلمه د رسول کریم پیغام چې واورولو نو هغې رسول کریم فرمایل چې اخرجوا من بلدي فقد اجلتكم اشرا فمن روی بعد ذلك ضربت عنكم چې تاسو زما د ښاره وځئ تاسو ته زه د 10 ورځو مهلت درکوم او که نه پس څوک ته دلته ښکاره شو نو زه به د هغه مری پرې کړم یهودیان وایي چې موږ تصور هم نشو کولی چې موږ به د اوس قبیلې یو تن نه به دغه شان خبره اورو تاسو خو زموږ حلیفان وایي نو محمد بن مسلمه ورته وایي چې اوس زړونه بدل شوي دي د اوس او د خزرج په زړونو کې د یهودیانو مینه وه خو د اسلام نه پس اوس هلته د خدای او د هغه د رسول مینه ده یهودیانو چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم پیغام واورېدو نو د جلاوطنۍ تیاری شروع کې بنو نذیر له یو څو ورځو مهلت ورکړی شوی و نو هغوی د جلاوطن کېدو تیاری شروع کې او د هغوی چې کوم څاروي و هغه د ذیجدر مقام کې و هلته دا د مدینې نه د شپږو یا د 8 میلو په فاصله یو ځای دی د څاروو د سرېدو او دوی چې واپس راوسته نو د اشجار قبیلې نه یو څو اوښان هغوی د قرض په طور د اخیستو غوښتنه هم کړې وه هلته نه د وتلي تیاری کولې چې په دغه دوران کې رئیس المنافقین عبدالله بن ابی بن سلول یو بل سازش وکړو د دغه چل په وجه دغه د سازش په وجه دغه ارادې بدلې شوې او د دې په تفصیل کې په تاریخ کې دا لیکلي دي چې یهودیان له خپل تیارو کې وو مصروفه چې هغې له د عبدالله بن ابی پیغام راغلو او سوای د داعش دا پیغام راوړی وو چې عبدالله بن ابی دا وی چې خپلو کورونو نه ونځئ او خپل اعمال پرې نږدئ او خپل کلاګانو کې اوسئ ما سره د خپل قام او د نورو د عربو د نورو خلکو 2000 زلمي موجود دي او هغوی به تاسو سره ستاسو کلاګانو کې داخل شي او د هغوی آخري تن به مړ شي خو مسلمانان به تر تاسو راتلو ته پرېږدي او بنو قریظه کې چې څوک هم ستاسو مدد کوي او بنو قریظه به هم ستاسو مدد کوي تاسو به رسوا کوي نه او بنو غطفان به ستاسو چې کوم حلیفان دي هغې به ستاسو مدد کوي او که تاسو دې ځای نه په تلو مجبوره شوئ نو موږ به هم تاسو سره هم دلته نه لاړ شو نو خدای پاک د منافقانو چې دغه چې کوم چلبازي و مکاري و دا په قرآن کې بیان کړی ده او فرمایلی دي چې الم تر الی الله نافقوا یقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم چې تاسو په دې نظر نه دی کړی چې د هغو خلکو طرف ته نظر نه دی کړی چې نفاق کړی دی هغوی اهل کتاب کې خپل وروڼو ته چې چا کفر کړی و دا وایي چې که تاسو وایستې شوئ نو موږ به تاسو سره ضرور وځو او ستاسو باره کې به د هېچا اطاعت نه کوو او که ستاسو خلاف جنګ کېږي نو موږ به ضرور ستاسو مدد کوو عبدالله بن ابی د بنو قریظه کعب بن اسد قرظي طرف ته پیغام ولېږلو چې هغه د خپلو ملګرو مدد وکړي هغه وویل چې موږ کې یو تن هم دغه معاهده ختمولو لپاره راضي نه دی
هغه انکار وکړو او عبدالله بن ابی د بنو قریظه نه مایوسه شو او هغه د رسول کریم او د بنو نذیر ترمنځ په معاملاتو کې شدت پیدا کول غوښته او هغه مسلسل د هغوی طرف ته دا پیغام لیږلو او هغوی دا وایي چې زه د محمد صلی الله علیه و وسلم طرف ته دا پیغام لیږم چې موږ به خپل مال نه پرېږدو چې هغوی چې څه غواړي ودې کړي نو هغوی د عبدالله بن ابی په خبرو کې راغلو سلام بن مشکم هغوی ته ووایي چې هغوی ستا نفس تا له دوکه ورکړې ده که ما ته دا اندېښنه نه وي چې ستا رای به احمقه ګڼلی کېږي نو ما به خپل چې کومه تاتګزاره یهودیان دي هغې سره به ما ته پرېښی وی هغوی داسې مه کوه قسم په خدای ته هم خبرې او زه هم او تا سره موږ هم خبرې یو چې هغه د خدای پاک رښتونی رسول دی د هغې اوصاف زموږ طرف ته موجود دی او که موږ د هغې اتباع ونه کړو نو وجه یې دا ده چې موږ د هغې نه سوځو ځکه چې نبوت د بنو هارون نه وتی دی راځئ چې موږ د هغوی راکړی چې کوم امن د هغه قبول کړو او د هغوی د ښار نه وځو تو هم خبرې چې ته هغوی سره دوکه کولو کې زما مخالفت کړی دی او چې کله موږ دې ځای نه لاړ شو چې کله دا میوه پخه شي نو موږ به راشو او یا موږ کې یو تن باندې میوې له راشو هغه به خرڅه کړي او بیا چې څه کول غواړي کوي به یعنې بیا موږ له به راشي نو داسې به لکه موږ د خپل ښار نه اړوتې نه یو ځکه چې زموږ اموال به زموږ په لاسونو کې وي او زموږ په قام باندې زموږ شرف زموږ د اموالو د افعالو په وجه دی او که زموږ اموال زموږ د لاسه لاړه نو بیا به موږ په ذلت کې د نورو یهودیانو په شان شو خو که محمد صلی الله علیه و وسلم زموږ طرف ته راغلو که هغوی یو ورځ هم زموږ د کلام معاصره وکړه نو بیا هغوی به دا پیغام نه قبلوي چې کوم هغوی اوس رالېږلی دی او دې نه به انکار وکړي نو حیي بن اخطب وایي چې محمد صلی الله علیه و وسلم الله زموږ معاصره کوي چې کله هغوی ته موقع میلاوی شي یعنې هغوی به واپس لاړ شي ته ونه کته چې عبدالله بن ابی هم ما سره لوز کړی دی سلام بن مشکم وایي چې د عبدالله بن ابی د قول هېڅ حیثیت نشته هغه ته د هلاکت کندې ته غورځول غواړي ان تر دې چې ته محمد صلی الله علیه و وسلم سره وجنګېږې هغه به په خپل کور کې ناست و تا به پرېږدې عبدالله بن ابی د کعب نه مدد غوښته خو کعب انکار وکړو کعب وایي چې د بنو قریظه به یو تنم تر څو چې زه ژوندی یم دا لوز به نه ماتوي او عبدالله بن ابی د خپل حلیف بنو قنقا سره هم د دغه شان لوز کړی و او هغوی هم د جنګ کوشش کړی و او لوز یې پشا کړی و او په خپل هغوی په کلاګانو کې ځان محصور کړی و او بیا هغوی د عبدالله بن ابی د مدد انتظار کولو خو بیا هم هغه په خپل کور کې ناست و او محمد صلی الله علیه و وسلم د هغوی طرف ته لاړ د هغوی محاصره وکړه او بیا ان تر دې چې هغوی د هغوی حکم منلو ته مجبوره شو او ابن ابی خو د خپلو حلیفانو مدد نه کړی موږ خو د خپلو تورو سره د اوس سره د هغوی ټول جنګونو کې شرکت کړی دی اوس خو د جنګونو سلسله ختمه شوې ده او محمد صلی الله علیه و وسلم راغلی دی او د هغوی ترمنځ یو خنډ راغلی دی یعنې د جنګونو ترمنځ ابن ابی نه یهودي دی او نه مسلمان نه هغه خپل د کعب په دین دی موږ د هغه خبره څنګه ومنو هویی وایي چې زه خو به محمد صلی الله علیه و وسلم سره عداوت کوم او قتال به کوم نو سلام ورته ووایي چې بیا خو به موږ د خپلې ځمکې نه جلا وطن شو زموږ اموال او زموږ شرف به ختم شي زموږ ماشومان به بندیوان شي او زموږ جنګیالي به ووژلی شي خو هغې انکار وکړو سوای له دې چې هغه د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم سره به جنګ کوي سانوک بن ابي حقیق د یهودیانو د قام یو بوډا تن و کمکل مشهور هم دا و چې یا هوی ته منحوس یې ته خو به بنو نذیر وژنې نو په دې هوی غوسه شو هغه دا و چې د بنو نذیر هره تن خبره کوي لګیا دی ان تر دې چې دا لیونی او بېوقوفه تن چې کوم دا ملامته کوي لګیا دی نو
په دې د ساروک رونه لګي شو هغه ووهلو او هغې ته دا وویل چې موږ ستا د حکم تابع یو او موږ به بیخي ستا مخالفت نه کوو او بیا هغې خپل رور جدی بن اخطب د ایلچي په توره ولېږلو او ورته یې وویل چې ورشه د مسلمانانو قاید ته ووایه چې موږ به دې ځای نه نه ځو ته چې څه کول غواړې چې څه کولی شي هغه وکړه نو جدی مدینې ته ورسېدو او د هغې پیغام یې واورولو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د صحابه سره ناست و هغوی چې دا خبره واورېده نو په اوچت اواز الله اکبر ووایي او مسلمانانو هم د تکبیر ناره بلنده کړه نو رسول کریم وفرمایل چې حاربت الیهود یعنی یهودیانو د جنگ اعلان وکړو او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د بنو نذیر د دغه کاروایانو د جنگ د اعلان په جواب کې په بنو نذیر باندې د حمله اعلان وکړو نو صحابه په هغه وخت په تیارو کې مصروف شو او د یهودیانو هم دغه قاصد جدی بن اخطب فورا عبدالله بن ابی له ورغلو دغه کور ته د رسول کریم سره چې څه خبرې شوې هغه ورته وویې او دا خپل کور کې د خپلو ملګرو سره په ګپ شپ کې مصروف و نو هغه وایي چې زه خپل حلیفانو ته پیغام لیږم او هغوی به تاسو سره په کلاګانو کې داخل شي هغه ایلچي چې دا وکتل چې د ابن ابی زوی حضرت عبدالله زره اغوسته ده او لاس کې توره نیولې ده او اسلامي لښکر کې شاملېدو لپاره روان دی نو په دې جدی د تعاون نه ناامیده شو دا فورا هغې له راغلو او ټول روداد یې ورته تیر کړو او د رسول کریم چې ستا خبره واورېده نو دا یې وویل چې یهودیانو د جنګ اعلان وکړو او بیا هغوی د تکبیر ناره اوچته کړه بلنده کړه او د تیاری اعلان یې وکړ او بیا هم هغه له اعتبار ورنغلو دا وایي چې دا خو جنګي چالو نو هغوی ته نه تپوس وکړو چې عبدالله بن ابی څه ووایي نو هغه ابن ابی سره چې کومه خبره شوې هغه هم ورته ووایي او دا ورته وایي چې زه خپل حلیفانو ته پیغام لیږم هغه به تاسو سره کلاګانو ته راشي نو جدی ورته ووایي چې وروره زه خو د هغه د مدد نه ناامیده یم او بل طرف ته رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم حکم ورکو صحابه ته چې د قلاګانو محاصره دی هغوی وکړي حضرت مرزا بشیر احمد صاحب دې باره کې لیکلي دي چې د اوس قبیلې یو رئیس محمد بن مسلمه هغوی راوبلل ورته یې وفرمیل چې تاسو بنو نذیر له ورشئ او ورسره په دغه معامله خبرې وکړئ او ورته ووایي چې چونکې هغوی خپل شرارتونه کې ډېر زیات شوي دي او د هغې غداري تر انتها رسېدلې ده نو ځکه اوس په مدینې کې د هغې اوسېدل مخسم نه وي مناسبه بنې نو بهتره به دی چې هغې د مدینه پرېږدي او بل چېرته دې آباد شي او دې لپاره هغوی ورله د 10 ورځو وخت مقرر کړو محمد بن مسلمه چې کله هغوی له ورغله نو هغوی ډېر په کبر هغې سره سلوک وکړو او ورته وویل چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ووایه چې موږ د مدینې نه وتو لپاره تیار نه یو ته چې څه کول غواړې وکړه چې کله د هغوی دا جواب رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېده نو هغوی بې سخته دا وفرمیل چې الله اکبر یهودیان خو د جنګ لپاره تیار ناست دي هغې نه پس هغوی مسلمانانو له د تیاری حکم ورکړو او د صحابهو یو ډلې سره هغوی د بنو نذیر خلاف میدان ته راووته د ریاست د دغه سرکشه باغیانو د سرکوبۍ لپاره چې کوم خلکو چې د ریاست د سربراه د وژلو منصوبې هم جوړې کړې وې هغه وخت رسول کریم د ریاست مشر و نو دوی اوس په ځای د دې چې شرمنده شوي وې هغوی وسله بند شو او د جنګ اعلان یې وکړو نو مدینه د خونریزۍ نه بچ کولو لپاره د مدینې د دفاع لپاره د دغه باغیانو سدباب ضروري شوی و نو چې کله ټول مسلمانان راغونډ شو نو رسول کریم هغې سره ووته او په دغه موقع رسول کریم په مدینه کې حضرت ابن ام مکتوم خپل مقام مقرر کړ او حضرت سعد بن عباده له خیمه ورکړه چې دا د بنو نذیر کلاګانو مخې ته دی نصب کړی شي دا خاص د لرګي وه او ځینو دا وی چې دا سرمنې نه جوړه وه او د جنګ بیرغ هغوی حضرت علي بن ابو طالب له ورکړی و رسول کریم د اسلام لښکر سره ورمخکې شو تر دې چې ماښام په وخت هغوی د بنو نذیر چې کوم علاقه والته ورسېدل دلته ایسار شو او په کلاو میدان کې هغوی د مازدیګر لمونځ وکړو او یهودیان په خپلو قلاګانو کې قلابند شو او د قلاګانو د پاسه نه هغوی
غشي او کاڼي ویشتل شروع کړو چې کله د ماسخوتن وخت شو رسول کریم مونځ کو د مونځ نه پس هغوی لس صحابه د ځان سره که واپس خپل کور ته راغ مدینې ته وهغه ته هغوی زره اغوسته وه او په اس سورو هغوی حضرت علي د لښکر امیر که او یو قول دی چې حضرت ابوبکر هغوی د لښکر امیر مقرر کړی و بهرحال مسلمانانو شپه په دغه حال کې تېره کړه چې هغوی د یهودیانو محاصره کړې وه او بار بار هغوی د تکبیر نارې لګولې ان تر دې چې سحر کېدو او حضرت بلال د سحر بانګ ورکو نو ها وخت رسول کریم د هغو لسو صحابه سره واپس لښکر ته راغله چې کوم هغوی سره وو او هغوی د سحر مونځ وکړو بیا یهودیانو کې وطن چې ازدک نامه وه او ځینې ځینو کې دغه نامه غزل بیانه شوی ده دا ډېر ماهر تیراندازه و او د هغه چې کوم ویشتلې غشې به تر ډېر لرې تلو نو هغه د رسول کریم د خیمې نشانه چې واخیسته او تیر یې وویشتو نو هغه تیر په خیمې راولګېدو نو د رسول کریم خیمه د هغه ځای نه لرې کړې شوه او د تیراندازانو نه لرې د نصب کولو حکم وکړی شو بیا چې شپه شوه نو نه عبدالله بن ابی بنو نظیر له راغله او نه څه دغې خلیفانو کې څوک هغې له راغلو او خپل کور کې ناست پاتې وو او بنو نظیر د هغه د مدد نه مایوسه شو او سلام بن مشکم او کنانه بن سوره وویل وی چې د ابن ابی هغه مدد څه شو د کوم باره کې چې تا ګمان کولو نو هویې وی چې دا اوس څه وکړمه دا هلاکت دی چې څنګه په مقدر کې لیکلی شوی دی او دغه دوران یو شپه د ماخوستن په وخت حضرت علي د لښکر نه چې غیب وو نو خلکو رسول کریم ته عرض وکړو چې یا رسول الله علي چېرته نه ښکاري نو رسول کریم وفرمیل چې د هغې فکر مه کوئ ځکه چې هغه هم ستاسو یو کار له تللی دی او لږ وخت چې تېر شو نو حضرت علي چې حضرت علي د هغه تن سر پرې کور راوړو چې نامه ازوق وه او چې هغه شی رسول کریم تر خیمې رسېدلی و او حضرت علي د هغه وخت نه په انتظار کې وو چې کله هغه د مسلمانانو د یو لوی سردار د وژلو لپاره روان شوی و هغه سره یوه ډله مو حضرت علي په هغه باندې حمله وکړو هغه یې ووژلو او چې هغه سره کوم نور خلک وو ټول وتښتېده بیا رسول کریم د حضرت علي سره د لسو کسانو یو ډله روانه کړه چې پکې حضرت ابو دجانه او حضرت سهل بن حنیف هم وو او حضرت علي او دغه خلکو دغه ډله ونیوه چې د ازوک ملګري وو او دوی حضرت علي ته چې کتلي وو نو تښتېدلي وو نو صحابه او ډلې هغه ټول خلک ووژل او ځینې عالمانو لیکلي دي چې په دغه ډلې کې 10 کسانو او صحابه هغوی وژلي وو د هغوی سرونه یې راوړي وو او دا بیا وروستو په مختلفو کوو کې اچولی شوي وو د یو قول مطابق رسول کریم د هغوی سرونو باره کې حکم کړو چې دا د بنو ختمه په کوو کې دی وغورځولی شي حضور فرمایي چې باقي تفصیل به انشاءالله آینده بیانوم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر मुझे बताया किसी ने कि सफ़ों में जब खड़े होते हैं आप
तो कंधे से कंधा नहीं मिलाया होता। अब वो दौर गुजर गया जो था कोविड का। सफ़ बनाते हुए कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए।